د سوات په تاریخي کلي ټوکردره نجیګرام کې نوي نوادرات موندل شوي چې پکې لرغونې مجسمې او د ګنداره تهذیب د ژوند سره تړلي آثار هم شامل دي. د ټوکردرې دغه وران کنډرات 2000 کاله پخوانی تاریخ لري. د بریکوټ نه په 4 کیلومتره فاصله کې پرته دغه تاریخي علاقه کې لوی وړې سټوپاګانې او بېشمېره وران کنډرات پراته دي. د نوي را برسېره شوي آثارو په اړه د محکمه آثار قدیمه ضلعي افسر نوازالدین وایي چې د ټوکردرې کنډرات د خپل وخت د بهترین ډول د ودانیو تعمیر وړاندې کوي. ټوکردره کې خصوصیت دا دی چې د دې ځای باندې کلم ایکسکیویشن چام ایکسکیویشن نه دی کړی. فور د فرست ټایم مونږه ایکسکیویشن کړی دا، صوبایي حکومت ټیم کړی دا او مونږه کودای کړی. اولتن ډېر ښکلې نوادرات وتی دي. هغه ټول نوادرات اوس دې ټایم کې میوزیم ته راغلي دي. یو چې کوم دی انسیچو دی هغه په بیس باندې سټوپا بیس باندې اوس هم لګېدلې ده. تاسو مطلب د ځینو تاسو کتلی شئ چې هلته ډېر ښکلې وړوکې شانتې بوده ده، هغه بیس باندې انسیچو ده. او چې کوم هغه اوس یو غټ مین سټوپا وتی ده او یو تقریبا 5 سمال ووټیو سټوپا وتی دي. د خدای کې مطلب ډېر زیات آرکیټیکچرل لحاظ نه هم ډېر زیات مطلب ښه ډسکوري شوې ده او انټیکوټي لحاظ نه هم ډېر خاص زبردست انټیکوټي راغلی ده دې سایټ نه. نن دا چې کوم دي دا ټول ګنداره سیویلایزیشن دا ټول سایټونه چې کوم دي ملوک دره، ټوکردره، نجیګرام دا ټول سایټونه چې کوم دي دا ګنداره سیویلایزیشن سره تعلق ساتي او د دې تقریبا هسټري چې کوم دی تقریبا 2000 سال زوړ دی. مطلب تقریبا 2000 سال زوړ دا سټرکچرز دي یا آبادي دی دا. نو هسټوریکل پوینټ اف ویو سره یا آرکیالوجیکل پوینټ اف ویو سره دا ډېر زیات امپورټنټ دی. د دې نه ډېر زبردست ډسکوریز شوي دي، ډېر ښکلې انټیکوټیز راغلی ده او دا ډېر ټوکردره چې کوم دی سپیشلي دا ډېر غټ سایټ ده. مطلب تاسو وایي نو اوس پورې چې کوم سایټونه ډسکور شوي دي هغې کې ټول نه غټ سایټ ده چې کوم ډسکور شوی ده یا چې کوم موږ اوس ایکسکیویشن کوو لګیا یو دا ټول نه غټ سایټ ده ټوکردره نجیګرام ده. ټوکردره سټوپا سره ولاړ کنډرات د طرز تعمیر د وجې د خپل وخت د خوشحال او علمي ژوند عکاسي کوي چې انساني سوچ پرې کار پرېږدي چې ولې د زوال ښکار شو. د نښترو په سیوري کې چوپ خاموشي او وران کنډرات فکر 2000 کاله وړاندې ژوند ته بوزي چې دا وخت یې د ښکلا ثاني نشته چې هغه تیر پرمختللی وخت به یې څومره د سکون او خوشحالو و. عصمت علي اخون، سونو پښتونخوا، نجیګرام، سوات.